وعلیکم السلام ملګري تاسو امازون کوم ویب سایټ دی او کاروبار پې کیږي خرید فروخت پې کیږي د متعلق تاسو تپوس کړی چې دا به جایز وي که نه نو د دې مسلې متعلق نورو ملګرو هم تپوسونه کړي وو چونکې جواب یې اوږد و ورسره مطالعه هم ضروري وه چې موږ پې خپله پوه شو د دې په وجه جواب کې لږ تاخیر رالی بهرحال دا یو آنلاین ویب سایټ دی خلکو ته خپل خدمات فراهم کوي د هغې په وجه خلک خپل سامانونه خرڅوي د چا څه شی پکار وي هغې پیلي بیا چې کله یو تاجر سامان خرڅ کړي ګاهک ته چې رسیږي نو بیا دوه طریقې یو د اف بی ای طریقه ده او یو د اف بی ام هر چې اف بی ای ده نو هغې کې داسې چې سړی د امازون په ګودام کې اول خپل سټاک جوړ کی یعنی هلته خپل مال جمع کی بیا چې کله آرډر راشي یو ګاهک پیدا شي د دغه سامان د اخیستو نو امازون کمپني دا سامان ګاهک ته رسوي گویا دا د دغه تاجر د طرفه سامان رسولو باندې ګاهک ته وکیله جوړه شي هغو باقاعده د دې اجرت اخلي دویم صورت یې دی چې ګاهک ته چې دویم صورت د اف بی ام دی په دې کې دا تاجر د خپله باقاعده دا کوم سامان چې ګاهک اخیستی ګاهک ته رسوي نو که سامان ورسره خپلي اخیستی د اول نه بس ګاهک کوم ځای کې هلته هغه ته ورسوي او کله داسې مو کې سامان په یو بله کمپنۍ باندې تیار کړي او بیا څوک وکیل جوړ کړي هغه ته وایي چې دا پلانکي ځای کې ګاهک دی هغه ته ورسوه عام طور بار ملکونو کې ډیلیوري کمپنۍ نی موجودي هغه د خلکو سامانونه یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي په کرایه او اجرت باندې نو په هغو باندې منتقل کړي بهرحال یا خو د امازون کمپني دا سامان ګاهک ته رسوي اف بی ای ورته ویلی کېږي او یا د دغې نه علاوه تاجر د خپله دا سامان ګاهک ته رسوي نو بیا ورته اف بی ام ویلی کېږي امازون باندې زمونږ همسر فقهاو لیکلي په څلورو طریقو سره پې کاروبار کېږي نو عوام کوم ملګري دي هغه دې مختصر واوري یو ډراپ شپینګ ده ډراپ شپینګ کومه طریقه ده دا جایز نه ده او د عدم جواز د ناجایز والي وجه څه ده هم انشاءالله بیانو او بیا د دې کوم متبادل صورت دی جایز صورت د هغې به هم بیان کوو بقیه درې واړه هول سیل دی یو پرایویټ لیبل دی او بل افیلیټ مارکیټینګ دی د بقیه درې واړه چې دي که د عام بیوعاتو معاملاتو کوم شرایط د شریعت دی پکې موجود شي نو بس جایز د په هغې باندې سړی کاروبار کولی شي څه اخلي خرڅوي هول سیل وي که پرایویټ لیبل وي او که افیلیټ مارکیټینګ وي نو دغه درې واړه جایز دي هر چې اول صورتو موږ ورته ناجایز ویلو ډراپ شپینګ د هغې مختصر تعارف دا دی چې عام طور باندې خلک داسې وکړي چې امازون کوم ویب سایټ دی په هغې باندې خپل سټور جوړ کړي خپل اکاونټ جوړ کړي بیا داسې کوي چې د مصنوعاتو پروډکټو کم تصاویر دي سره د تفصیلاتو هغه په دغه ویب سایټ باندې ورکړي بس بیا خلک ویزټ کوي د دغې نو ګاهک راشي کوم شی پکې خوښ شي هغه کلیک کړي نو بس بیا دا سړی داسې کوي چې خرڅوي پې خو ډراپ شپینګ کې د ناجایز والي وجه دا چې تاجر د مصنوعاتو تش تصاویر ورکړي ویب سایټ باندې د هغې تفصیلات د صفاتو ورکړي نور د هغه په میل کې نه وي کله چې ګاهک پیدا شي آرډر راشي نو بس بیا لاړ شي او سامان مارکیټ کې واخلي او بیا ګاهک ته لیږي په دغه دوو طریقو کې کومه طریقه باندې ورته ولیږلو یعنی اف بی ام په طریقه باندې لیږي او که اف بی ای په طریقه باندې او کله داسې وي چې تاجر یو شی اخیستی او د هغې تصویران ده ته را رسېدلي هغې په ویب سایټ باندې ورکړي د هغې تفصیلات یې ویب سایټ باندې ورکړي ګاهک یې ترې والي خو لا تاجر په دغه شي قبضه نه یې کړي نو ډراپ شپینګ د ناجایزوالي وجه دا ده چې یا خو دا شی کم خرڅوي دا د ده سره په مل کې نه وي اول یې خرڅ کړي او بیا وروستو ځي مارکیټ ته مارکیټ کې اخلي او بیا یې ګاهک ته ورلیږي لکه زموږ په دې عام کاروباریان هم داسې کوي لکه شوبه بازار کې یو ګاهک دکاندار له راشي او کم سامان یې پکار وي هغه ورسره باقاعده بیه وکړي حالانکه دکاندار سره دا سامان نه وي بیا لاړ شي بل دکاندار نه راوالي او ګاهک له ورکړي کومه ګټه وي هغې که څه روپۍ څه ځان له والي او څه هغه دکاندار کوم نه چې سامان راوړي هغه له ورکړي
نو د دې د عدم جواز وجه دا ده چې مبیع چې ده دا د بایع د دې خرڅونکي په ملک کې نه ده او خرڅوي، حالانکه شریعت کې دا ضروري ده چې یو شی ته خرڅوي به ستا په ملک کې. کله کله تاجر داسې هم کوي شی په ملک کې وي خو لا قبضه یې پرې نه کړي او بیا یې مخکې خرڅوي، نو دا هم نه ده جایزه که شریعت کې دا هم ضروري ده چې ملک به هم دوی او ورسره ته به قابض هم وي، ستا په قبضه کې به هم وي. نو د عدم جواز وجه یا خدا ده چې مالک نه دی د یو شی او خرڅوي، او یا دا چې مالک دی خو لا قابض نه دی په قبضه کې نشته دی او مخکې خرڅوي. لہذا د شریعت په رڼا کې ډراپ شپینګ چې دی دا جایز نه دی. البته د دې متبادل صورتونه شته دی، هغه دا چې د کومو مصنوعاتو تصاویر ورکړي ویب سایټ باندې، یو ګاهک رالی هغه کلیک کړلو نو ګاهک ته دې وایي چې وایي دا شی ما سره شته نه، او دغه شی به په دغه تفصیلاتو سره به دغه صفات به وکړي، زه به تا ته واخلم او بیا به په تا باندې در خرڅ کړم. یعنې تشه واده دې ورسره د عقد په وخت کې وکړي، باقاعده عقد دې نه کوي، تشه واده دې وکړي دغه سامان به زه مارکیټ کې اخلم او بیا به تا باندې دوباره در خرڅومه. بیا چې کله مارکیټ کې سامان واخیستلو ګاهک سره به رابطه که هغې ورسره په ټلیفون رابطه وکړله، موبایل باندې که میسنجر باندې وکړه که وټساپ څه طریقه باندې وه، د اخیستلو نه پس یې باقاعده عقد وکړي، یعنی خرید فروخت یې وروسته وکړي، اول یې تشه واده وکړي. په دې کې به دویم جایز متبادل صورت دا دی چې دا تاجر دی بیع سلم کوي. بیع سلم دا ده مثلا زه زید ته ووایم چې هلکه د 1 لک روپۍ درواله اماله به 2 میاشتې پس ته مثلا 10 منه غنم راکړې 20 منه غنم به راکړې، مخصوص مقدار ورته ووایم. هغه وایي ټیک ده. نو بیع سلم کې به خپل شرایط دي او هغه فقهاو ذکر کړي، نو که د بیع سلم شرایط پکې موجود وي نو داسې هم کولی شي چې تاجر ته ووایي چې مثلا 1 تاریخ دی، نو ورته وایي مثلا راتلونکي 1 تاریخه پورې به تا ته دا پلانکې شی چې دی هم د مثلا غنم دي د پلانکي صفات والا دا به تا ته میلاویږي، یا پرچ دی دومره تعداد سره به تا ته په دومره روپو باندې پلانکي تاریخ باندې میلاویږي. نو بیع سلم هم کولی شي ورسره استثنا چې دا آرډر باندې کار کول، که د استثنا عرب جوړ وي او څه جهالت پکې نه پاتې کېږي نو استثنا سره هم کولی شي. او دریم صورت د ډراپ شپینګ د جواز چې دی هغه د بروکرۍ دی. هغه دا چې دا تاجر دی خپله چونکې د ده سره سامان شته نه، تصویران یې ورکړي ویب سایټ باندې، خپله دې به ګاهک نه ورخرڅوي بلکې ګاهک ته دې وایي چې تاله زه سامان اخلمه، بلکې د دې نه اسانه طریقه دا ده یو سټور والا دی، یو دکان والا دی، یو کمپنۍ والا دی، هغه سره دې خبره وکړي زه به تاسو له ګاهک راولمه او تاسو نه چې کومه خریداري کېدله ماله به 1% ګټه راکوئ یا 2% ګټه، د اول نه دې تعین وکړي. بس کوم مصنوعاتو تصویران یې ورکړي دي په ویب سایټ باندې، کله چې ګاهک کلیک کړه نو ګاهک ته دې وایي چې پلانکې کمپنۍ سامان دی او ته د هغو سره بس خرید فروخت وکړه او زه تش بروکر یم، د دې بیان دې ورته کوي، وضاحت دې کوي. نو په دې طریقه باندې چې ډراپ شپینګ کوي نو هم جایز به وي. بهرحال بنفسه ډراپ شپینګ کوم طریقه کار دی هغه جایز نه دی. جایز جوړولو دپاره دغه درې متبادل صورتونه دي، یا به تشه واده د بیې کوي او یا به بیع سلم یا استثنا دی کوي او یا دې تش بروکر جوړیږي. دویم صورت یې د هول سیل دی. هول سیل کې عام طور باندې تاجر شي باقاعده سامان واخلي، یعنی ملک پې راشي، بیا باقاعده قبضه کی، یعنی قبضه هم پې راشي او بیا مخکې خرڅوي. دې کې دا نه ده ضروري چې تاجر کم شی خرڅوي دا د ده په خپله کمپنۍ کې تیار کړی، بلکې که خپله کمپنۍ کې تیار کړی هم صحیح ده، او که داسې وکړي چې بطور رجسټر کمپني د یو هول سیلر نه واخلي یا د یو ډسټریبیوټر نه یا د یو برانډ نه واخلي او مخکې خرڅوي هم صحیح ده. موږ دا قید ولګولو چې بطور رجسټر کمپني د هول سیلر نه واخلي. دا هم ځکه ولګولو چې هول سیلر چې د هول سیلر کمپنۍ نه دا په هول سیل ریټ باندې په هغه تاجر مال خرڅوي د چا چې کمپني رجسټر وي، که د چا کمپني رجسټر نه وي نو په هغې به یې نه خرڅوي. بهرحال خپله کمپنۍ به باقاعده رجسټر کوي، هله به د هول سیلر نه د هول سیل په ریټ باندې اخلي.
او دغه شان د سره به کمال چې مخکې د بلې کمپنۍ والا خرڅوي د هغې اجازتنامه به ورسره وي. دغه اجازتنامې ته بران اتورایزیشن ویلی کېږي. د هغې کوم لیټري دا به ورسره وي او بیا به په هولسیل طریقې سره مخکې مال خرڅوي. بیا چې کله مال خرڅ کو بیا دته اختیار دی که اف بی ای په ذریعه باندې کسټمر ته ګاهک ته مال رسوي او که اف بی ام په ذریعه باندې رسوي نو دواړه ورته صحیح دي. بهرحال دا طریقه کار چې دی دا جایز دی، یعنی د قانون خیال پکې وساتل شي او د کم کمپنۍ مال وي د هغو د طرفه اجازتنامه ورسره وي نو که مخکې به مال خرڅوي نو جایز ده ورله. درېمه طریقه پکې د پرایویټ لیبل ده. په دې کې تاجر چې دی باقاعده خپل یو برانډ تیار کړي او بیا په امازون باندې خرڅوي. اکثر پکې مین او فکچر کومه طریقه ده، یعنی بله کمپنۍ باندې مال تیار کړي او بیا خپل لیبل ولګوي نو په دې طریقه باندې به مخکې په ګاهک باندې خرڅوي. علما فرمایي چې د تاجرانو نه کوم معلومات من کړی دی نو هغه وایي چې پرایویټ لیبل کې دا ضروري ده چې یا خو به سامان د خپله تیار کړی یعنی خپله به برانډ وي او یا به په یو کمپنۍ باندې تیار کړی او خپل لیبل به پې لګولی. ځکه پرایویټ لیبل کې چې کوم ګاهکان وي کوم کسټمر وي هغو کې دا خبره مشهوره وي چې دا کم شی موږ اخلو دا د دغه تاجر یعنی هغه تاجر پکې مشهور وي، دغه کمپنۍ پکې مشهوره وي چې دا د دغه تاجر خپله تیار شده شی دی، یعنی دیو ته خپله تیار کړی دی. لہذا یا خو به خپله تیار کړی دا ضروري ده او یا به پکې خپل لیبل به پې لګولی. او په دې پرایویټ لیبل کې که یو تاجر داسې وکړي چې آرډر واخلي د یو ګاهک نه، هغه ورته یو جنس یاد کړي چې دغه شی زما په کار دی او صفات ورته بیان کړي، په داسې صفاتو په کار دی، مقدار وغیره بیان کړي، د پیسو تعین وشي. نو څنګه چې موږ ډراپ شپینګ کې ویلي دي کې هم دغه شان بیا جایز ده چې د تاجر په ملک کې یو شی نشته دی خو بس تش آرډر یې واخیستلو او لاړې به یې وله استثنا وکړله بطور استثنا یې وله شی تیار کړلو نو په دې کې به د تاجر چې دا به صانع حساب شي او دا کم ګاهک دی دا به مستثنا شي. نو په استثنا کې دا نه ده ضروري چې مویه دې په ملک کې موجود وي یا دې په قبضه کې موجود وي، اوله کې تشاقد وشي وروسته تیاری او بیا ورته حواله کوي، دا هم جایز ده. دغه شان بیع سلم هم پکې کولی شي. البته د پرایویټ لیبل لپاره علماو څه شرایط ذکر کړي دي. اول شرط پکې دا دی چې کوم مصنوعات خرڅوي مخکې نه به په دې باندې د یو رجسټر کمپنۍ نوم وي یا به د یو رجسټر ټریډ مارک چې دی د هغې نوم وي. د یو داسې کمپنۍ لیبل به پې نه لګولی چې هغې کمپنۍ دې تاجر ته د خپلو مصنوعاتو د خرڅولو اجازت نه وي ورکړی. لنډه دا ده چې په دې لیبل لګولو کې به د دوکي او د جعل سازۍ نه ځان بچ کوي. دویم شرط دا دی چې ځان به د دروغ او دوکې نه بچ کوي. مصنوعاتو کې چې کوم خصوصیات کوم صفات موجود دي صرف د هغې بیان به کوي، کوم چې پکې نه موجود په دروغو باندې به د هغې بیان نه کوي، یعنی څه صفت پکې نه او دا دروغ وایي ګاهک ته چې دې کې دا صفات دي نو کومه غلط بیاني چې ورته ویلی کېږي دا به د دې نه به ځان بچ کوي. او دریم شرط دا دی چې امازون سره کومه معاهده کړې ده کومه عهدنامه ده په هغې کې کوم شرایط دي دغه ټولو شرایطو خیال به ساتي. او څلورم نمبر چې د ده په دې مصنوعاتو باندې که چېرې یو غلطه منفي تجزیه راشي نو دا به داسې نه کوي چې د هغې د ختمولو دپاره دروغ وایي، بلکې هغه منفي کومه تجزیه ده هغه دې ختمه کړي، صحیح ده، صحیح صفات دې بیان کړي چې مبیع کې په دغه سامانونو کې په دغه اشیاو کې چې کوم صفات موجود دي د هغې بیان دې وکړي. داسې دې نه کوي چې د دغه منفي تجزیې دپاره دروغ وایي. او پنځم شرط ول علماو دا هم ذکر کړی دی چې کوم ناجایز مصنوعات دي لکه شراب شو سود شو دغه شان نور کوم ناجایز اشیا دي دا به نه خرڅوي. او څلورمه طریقه د پیسو د ګټلو هغه افیلیټ مارکیټینګ ده. د هغې طریقې کار دی چې امازون کوم ویب سایټ دی په هغې باندې د مختلفو کمپنیانو پروډکټس چې دي مصنوعات دا خرڅېږي، بیا د هر پروډکټ
یو لینک وي، یو کس تاسې وږي چې دغه لینک کافي کی او بیا په خپل ویب سایټ باندې فیسبوک یا یوټیوب چینل چې په هغې باندې شیر کی، بیا څوک راشي دغه لینک کولاو کی او بیا دا کم سامان کم پروډکټ د شیر کړی دغه د امازون کمپنۍ په ترو باندې اخلي، نو دې کس ته چا چې دا لینک کاپي کړی دی او خپل ویب سایټ کې شیر کړی ده ته په دې باندې باقاعده کمیشن میلاویږي. نو په دغه طریقه باندې سامانونه خرڅول او بیا کمیشن اخیستل دا جایز دی. البته علماء دې لپاره مې څو شرایط ذکر کړي، هغې کې اول شرط دا دی چې دا کم شی خرڅوي د کم پروډکټ لینک دا کافي کوي او مخکې شیر کوي دا به جایز اشیا وي، مثلا شراب خنزیر وغیره به نه وي. او دویم دا عام طور باندې کله چې یو سړی لینک شیر کوي نو باقاعده پکې دا کم شی چې د دې بیان هم کوي، صفات بیانوي چې دا داسې شی دی داسې شی دی، نو دې کې به د دروغو نه ځان بچ کوي. نو بس خالص اشیاء به خپل بیان کوي چې دغه شان خالص شی دی داسې صفات دي، او کچري صاحب مې پکې دغې به باقاعده بیان کوي. او دریم شرط ول علماء دا هم بیان کړی دی چې دته کم کمیشن میلاویږي دا کمیشن به متعین وي، ځکه دا اجرت دی، اجرت کې تعین چې دی دا ضروري دی. نو که هغه چورلټ تعین وشي چې بس تا ته به د دې شي په خرڅولو باندې مثلا 1000 روپۍ میلاویږي او 1% په اعتبار سره چې د دې شي کمه ګټه ده په هغې کې به 1% ګټه تا ته میلاویږي، 2% ګټه په کومه طریقه چې د جهالت د اجرت نه ختم شي بس کافي ده. لنډه دا ده امازون باندې چې خلک پیسې ګټي دغه 4 طریقې دي. په هغې کې اوله طریقه ډراپ شپینګ وه، نو موږ ویلي دا جایز نه ده او د دې کوم متبادل صورتونه مې ذکر کړه، په کار ده چې سړی هغه اختیار کړي نو بس بیا به جایز وي. باقي 3 طریقې چې وي هول سیل او پرایویټ لیبل او ایپلیټ مارکیټینګ چې و دغه 3 وړه صورتونه په دغه طریقو باندې که څوک پیسې ګټي جایز به وي، البته دغه شرایطو خیال دی وساتي کوم چې ورله موږ اخره کې ذکر کړه.